زه بیا هم د خپل پولیسو ته سلام پیش کوم چې بغیر د اسلحې په دېرش کارتوسو باندې دیو زمونږه او خپل حفاظت کوي. هغه اسلحه او هغه سازو سامان چې پوج ته ورتلی شوی نن هم د پولیس سره نشته، خو بیا هم د خپل ځان او ستا او زما د تحفظ دپاره دیو 40 ګنټې ولاړي، خپل ننې خپل پرونې زمونږ او ستاسو د نن دپاره قربان کړی دی. بیا ډېره د افسوس خبره دا هم ده چې دغه د پولیو ورکر 15 کلن ماشوم دی چې لا شونډې شنه شوې هم نه ده، هغه د زلمیتوب په خوند کې هم راغلی نه دی. بیا هغه د دې خاورې نه د 12,000 روپو په عوض ځي، نه د هغه دپاره مراعات شته، نه داد شته، نه د سبا د هغه د څونه خبرې. پرون چې جنازه کېده او موږ د جنازې نه واپس راتلو نو د هغه پلار په بېهوشۍ په حالت کې اسپتال ته وړي. دا څونه د مایوسۍ خبره ده چې د دې کوم ماشومان پاتې شي لکه زما ګاونډي لقمان چې هغه د 2 مازورانو بچو پلار دی، هغه دومره بېوسه دی، دومره بېدسه دی چې زما یقین نه راځي که د هغه د بچو د رزق دپاره د روزګار دپاره یا د تعلیم دپاره دا ریاست یا دا حکومت بیا سبا څه بندوبست شي کولی. موږ ډېر په افسوس سره وو چې کم شهیدان زموږ په ولس کې شوي دي یا د پولیسو شوي دي، تر دې دمه دا ولاړ ځوانان ټول په د دې خبرې ګواهي ورکوي چې د ریاست دپاره چا هم شهادت ورکړی دی، نن هغه شاغوت کېږي، هغې له اعزاز نه ورکوي، هغې له شاباسۍ نه ورکوي. هغه ته بهادر قوم صرف د دې دپاره وایي چې دا ترک تکړه شي، دا نران شي او په بمونو یې ور وخېجئ، دا ډالري جنګ پې کامیاب کي او زما او ستا په سر هغوی سوداګانې خپلې وکړي. نن ټوله دنیا که ځوانان دي او که مشران دي، که سیاسي دي او که غیر سیاسي دي، هغه په دې خبره باندې مکمل رسېدلي دي چې دا جنګ، دا دهشتګردي، دا ریاستي دهشتګردي ده، دا اقتصادي دهشتګردي ده او دا پنجاب د خپل ځان د پوره کولو دپاره، د خپل ځان د سیال کولو دپاره زموږ د پښتنو نسل کشي کوي لګیا دي. موږ نور په خپله خاوره دا زغملی نه شو. دا ځوانان نن چې کوم 2 مطالبات کوي د دې سره زما یقین دا دی چې یوازې باجوړ نه ټوله پښتونخوا به ورسه ودرېږي، ځکه چې د دې مطالبه د دې خاورې د بچو د مطالبه ده. د دې مطالبې 2 مطالبې دي، جنون مطالبې دي او هغه دا دي چې پرون دا ځوانان شهیدان شوي دي، دا قتل کړی شوي دي، نو دا ښکاره په رڼا ورځ شوي دي، ټولې دنیا لیدلي دي. موږ ته دې نن د دې نه مخکې چې موږ خپل احتجاج ختم کړو د دې قاتلان دې وښودل شي. بیا که دا قاتلان دې وګرفتارولی نه شي، دې خپل رټ قایمولی نه شي، نو موږ دا قام ولس په ورځو او د هغوی کورونه به سیزو، ځکه چې دا دواړه لکان د دې قام په خدمت کې وجل شوي دي، د دې ولس په خدمت کې وجل شوي دي. یو د پولیو څاڅکی کوي او بل د دې خاورې محافظ دی. نو آیا که دا زما او ستا لپاره شهیدان شوي نو موږ او تاسو خو به د غرمو پروا نه کوو که نه؟ موږ خو به د تندې پروا نه کوو که نه؟ موږ خو به د لوږې پروا نه کوو که نه؟ بیا به موږ دلته نه ګاډي ته نقصان رسو، نه به په خپل منځ کې بدنظمي پیدا کوو، نه به په خپل منځ کې بې اتفاقي پیدا کوو، بلکې زمونږ چې کم مطالبات دي موږ د دغه لپاره راوتلي یو که نه؟ بل مقصد خو زمونږ نشته که نه؟ نو بیا ټول به راسې لاس چوتوئ چې د هغه وخته پورې چې زمونږ او ستاسو دا 2 مطالبات پوره شوي نه وي موږ به د دې ځای نه نه ځو که نه؟ زمونږ به خواست او درخواست د باجوړ هغه ځوانانو ته وي چې هغه موږ اوري یا ییني، باید چې هغه دلته راشي، ځکه چې دا درد زمونږ هغه درد دی چې د دې مثال د هغه تصفو دی چې یوه دانه ترې ولیږي نو ټولې دانې تتر بتر کېږي. باید ټول ځوانان، ټول مشران دلته شریک شي او د دې غمیزې او د دې پیښې کې خپل ځان دلته ګډون چې دی اختیار کړي.